بسم الله الرحمن الرحیم. تر محصلینو د پاتالوژي لسم جلسې ته ښه راغلاست. د تیر درس په ادامه موږ تاسو د سلیمو او خبیثو تومورو په مشخصاتو غږېدلو او دې غږېدلو چې څنګه دا دواړه د یو بل نه فرق کوو. ډیفرنشیشن هم ولوسته، اناپلازیا هم ولوستله. اوس دا لولو چې یو خبیثه حجره څه مشخصات لري. سلیمې حجرې مشخصات ځکه نه وایو چې سلیمه حجره د خپل اصلي نسل سره شباهت لري، هغه مشکل حل دی. اوس دا لولو چې یو خبیثه حجره څنګه وپېژندل شي چې دا حجره سرطاني ده او دا حجره خبیثه ده. نو وایو چې د یوې خبیثې یا سرطاني وایو چې د یو مالیګنانټ سل مشخصات، یو مالیګنانټ حجرې مشخصات چې څنګه وپېژندل شي چې دا حجره خبیثه ده او نارمل حجره نه ده. اوله مشخصه دا چې دا به جاینټ سل وي. معمولا خبیثه حجرې جاینټ سل وي چې یا یو هستوي وي یا هم څو هستوي وي. پس د خبیثه حجرې یو مشخصه دا شوه چې دا حجره جاینټ سل شوه، یعنی نظر نارملو حجرات ته د دې حجرې سایز او اندازه غټه وي. کیدای شي چې دغه خبیثه جاینټ حجره جاینټ سل یو هسته ولري، کیدای شي مالټیپل نیوکلی څو دانې هستې ولري. دا یو مشخصه شله. دو مشخصه دا ده چې یو خبیثه حجره غټه هسته لري، یا نظر نارمل حجراتو ته د سرطاني حجرې یا د خبیثه حجرې یا د مالیګنانټ سل هسته غټه وي. ځکه سرطاني حجرې هم لوستل چې ډېر سرعت سره تکثر کوي. نو کله چې یو حجره په ډېر سرعت سره تکثر کوي، د خپل کروموزومونه دوه چنده کوي، خپل ډي ان اے دوه چنده کوي. نو ځکه هغه حجرې چې د تکثر په حالت کې تکثر هم ډېر شدید وي، د هغې هستې نظر نارمل حجراتو ته چې تکثر یې آهسته وي ډېرې غټې وي. درېیم مشخصه یې دا ده چې پولي کروماټیک نیوکلی لري. په دې معنی چې د سرطاني حجراتو هستې پولي کروماټیک وي. په دې معنی چې سرطاني حجراتو هستې ډېر زیات رنګ ځان ته جذبوي. نو کله چې دوی د هیستوپاتالوژي کې سټینینګ کوي، رنګ آمیزي کېږي، نظر نارمل حجراتو ته ډېر زیات رنګ جذبوي، هستې ډېر ډارک یا تاریکه ښکاري. بله مشخصه یې دا ده چې خبیثه حجرات اناپلاستیکي. اناپلازیا هم تعریف کړه چې د تفریق پذیري یا د ډیفرنشیشن د منځه تلل. نو کله چې موږ تاسو یو خبیثه حجره معاینه کوو، هغه اناپلاستیک ده. په دې معنی چې دا حجرات د خپل نورو حجراتو سره چې نارمل دي هیڅ ساختماني شباهت نه لري، هیڅ منشأ نه معلومیږي چې دغه سرطاني حجره چې اناپلاستیک ده د کم نسج نه منشأ اخیستې ده. بله مشخصه دا ده چې په سرطاني حجراتو کې مالټیپل مایټوسس وجود لري. څرنګه چې د سرطاني حجراتو تکثر سریع دی، نو دوی په هستو کې لیدل کېږي چې مالټیپل مایټوسس مختلف انواع د حجرات څنګه سریع تکثر په حالت کې وي، نو متعدد مایټوسس پکې لیدل کېږي. او تر ټولو مشخصه عمده دا ده چې د سایټوپلازم پر نیوکلیس دا تناسب یو پر یو کېږي. په نارمل حجراتو کې د سایټوپلازم او هستې تناسب یو پر شپږ پر یو یا څلور پر یو دی. معنا دا ده چې سایټوپلازم نظر هستې ته شپږ چنده یا څلور چنده غټ دی. اما که حجرې چې خبیث کېږي د هغې د هستې اندازه غټېږي، اما سایټوپلازم ثابت پاتې کېږي. نو ځکه د دوی د سایټوپلازم پر هستې تناسب یو په یو کېږي. نو هیستوپاتالوجستان د دغه مشخصاتو له مخې نه یو حجرې ته وایي چې دا حجره خبیثه یا اناپلاستیک ده. چې حجره جاینټ سلي غټه وي، څو دانې هستې لري، یوه هسته لري، هسته یې ډېره غټه وي، هسته یې ډېر رنګ ځان ته راکش کوي. حجرات اناپلاستیک وي، هیڅ نارمل نسج سره شباهت، هیڅ نارمل حجرې سره شباهت نه لري، مایټوزونه پکې وجود لري. عمدترین مشخصه دا شوه چې د سایټوپلازم او د هستې تناسب یو پر یو شي. دا د یو خبیثې حجرې مشخصات دي چې موږ تاسو اوس په تصویر کې دا لیدلی شو. پرې تصویر کې
په دغه منځ کې چې تاسو د څو دانې حجرې وینئ دغه نیوپلاستیک حجرات دي. په څو دلیل. اول د دې هستې ډېرې غټې دي. که دا حجره موږ په نظر کې ونیسو دغه یوه حجره ده، دغه مکمله هسته ده، دغه کوچنۍ ساحه سایتوپلازم ده. پس تاسو مشخصه دلته وینئ چې اول هسته ډېره غټه ده، دوم هسته ډېره پولي کروماتیک ده، ډېر زیات رنګ یې ځان ته راکش کړی دی، او دریم دا ده چې د هستې او سایتوپلازم تناسب د منځه تللی دی. په نارملو حجراتو کې سایتوپلازم نظر هستې ته 4 یا 6 مرتبې غټ دی. دلته وینئ چې هسته ډېره غټه ده، سایتوپلازم ډېر کوچنی دی. یو بل تصویر هم ووینو. دا حجره هم اناپلاستیک ده. دا حجرې کاملا اناپلاستیک دي، ځکه د یو خوا نه هستې ډېرې غټې دي، پر رنګه دي، او سایتوپلازم هم ډېر کوچنی دی. دلته په شیماتیک صورت سره نارمل حجرې د سرطاني حجرو سره مقایسه کړي دي. اول وینئ چې نارمل حجرات یو معین شکل ځان ته لري، چې ټول نارمل حجرات په یو نسج کې یو ډول شکل لري ځان ته. اما په سرطاني حجرو کې وینئ چې د حجرات اناپلاستیک دي، په مختلفو اشکالو په مختلفو انواعو وجود لري، چې دغه خبیثه حجره د حجرو منشا اخیستې رامال دوی سره هیڅ ډول شباهت نه لري. دغه ته وایي اناپلازیا. بله مشخصه دا شوه چې دا حجرات جاینټ سیل دي، غټې غټې حجرې دي. نظر د نارمل حجرو ته د دوی سایز ډېر غټ دی. بله مشخصه دا ده چې ځینې حجرې دلته 2 هستوي دي، جاینټ سیل دي، 2 هستې لري. نو په دغه مشخصاتو یوه خبیثه حجره د یو سلیم حجرې نه فرق کېږي، پیژندل کېږي چې دا یوه سرطاني حجره ده. اوس راځو په 2 مشخصه بحث کوو چې سلیم او خبیث تومورونه د یو بل نه څنګه تشخیص تفریقي شي، څنګه وپېژندل شي. چې هغه مشخصه شی ده ریټ آف ګروټ یا د نشونما سرعت دی. په عمومي صورت سره کله چې یو نیوپلازم منځته راځي په هغوی سرعت د تکثر د هغې رشد نظر نالمرو انساجو ته ډېر تیز یا سریع دی. څه سلیم تومور دی، څه خبیث تومور دی. په دواړو کې ریټ آف ګروټ یا د حجراتو تکثر سریع دی. په بیا هم سلیم او خبیث بیا هم خپل منځ کې تفاوت لري. په سلیمو تومورونو کې د حجراتو د تکثر سرعت زیات دی، اما دومره زیات نه دی لکه سلیم تومور خبیث تومورونه. په عمومي صورت سره د سلیمو تومورونو د نشونما سرعت 2 فاکتورو په واسطه متاثر کیږي، چې اول فاکتور بلډ سپلای او دوام هم سپیس یا شته فضا ده. سلیم تومور چې کله نشونما کوي 2 عوامل دي چې د تکثر متاثر کوي. اول بلډ سپلای. کله چې یو تومور غټیږي د دې تومور د غټېدو لپاره بلډ سپلای ته ضرورت ده، غذایي مواد ته ضرورت ده، اکسیجن ته ضرورت ده، چې دا د بلډ سپلای په واسطه تومور ته رسیږي. نو هر څومره چې یو سلیم تومور ښه زیات بلډ سپلای ولري په هماغه اندازه سلیم تومور کولی شي ښه نشونما وکړي. کله چې یو سلیم تومور ته بلډ سپلای کم شي دغه د نشونما نه دغه د حجراتو تکثر نه سرعت کمیږي. او بل اویلیبل سپیس یا شته فضا ده. کله چې یو تومور غټیږي آسته آسته د خپله فضا چې شاوخوا ته وجود لري هغه فضا اشغالوي. نو تر څو چې یو سلیم تومور د غټېدو لپاره فضا کافي وي تومور کولی شي ښه نشونما وکړي. بالاخره کله چې فضا پرې محدوده شي کولی شي تومور د غټېدو نه مخنیوی وشي. د دې یوه ښه مثال دلته ورکو، هغه پیچویټري ادینوما ده، یا هغه سلیم تومور دی چې د نخامې غدې نه منشا اخلي. تاسو چې پوهېږئ چې نخامیه غده د دماغ په قاعده کې په وړوکي پاکټ یا خالیګاه کې موقعیت لري، چې هغې خالیګاه یا د هډوکي خالیګاه ته سیلا ټورسیکا وایي. دلته د پیټویټري ګلند موقعیت لري په دې ساحه کې. کله چې د دې هایپوفیز غدې یا د پیټویټري ګلند نه یوه ادینوما منشا واخلي دا ادینوما دلته غټیږي، تکثر کوي، غټیږي، تر هغې غټیږي چې فضا ورته کافي وي. کله چې دغه ادینوما په کافي اندازه غټه شي او ټوله شته فضا اشغال کړي تر دې وروسته د تومور د غټېدو امکان نور د منځه دی، ځکه دغه شته فضا چې اشغال کړي
نور تومور نشي کولای چې ځان ته اضافه فضا پیدا کړي. نو کله چې کاملا سیله تورسیکا ډکه کړه تر هغې وروسته د غټېدو توان خپل د لاسه ورکوي. نو سلیم تومورونه تکثر کوي حجرات تکثر سریع دی نظر نرمل انساجو ته، اما د خبیثو تومورو په اندازه د حجراتو تکثر سریع نه دی. دوه عامل دي چې د سلیم تومور تکثر متاثر کوي، د وینې جریان او موجوده سپیس د تومور دپاره. هر څومره چې سپیس زیات دي د وینې جریان زیات دي، په همغه اندازه سلیم تومور ډېر تکثر کوي. هر څومره چې د وینې جریان کم شي او سپیس ورته محدود شي د سلیم تومور د تکثر نه کمیږي. دا د سلیم تومورو د تکثر مشخصاتو. اوس لولو چې د خبیث تومور یا د کینسر د تکثر سرعت په عمومي صورت سره خبیث تومورونو نظر سلیم تومورونو ته ډېر سریع تکثر کوي، او د دې تکثر هم د څو عاملو پورې ارتباط لري. تر ټولو غټ عامل یې ډیفرنشیشن دی. او بل عامل هم بلډ سپلای. هر څومره چې یو خبیث تومور پورلی ډیفرنشیټډ وي په همغه اندازه د تکثر سرعت زیات دی. هر څومره چې د وینې سپلای ورته کافي وي په همغه اندازه د تکثر سپلای د همغه د تکثر قدرت و سرعت زیات دی. نو سلیم تومورونه په اوله خبیث تومورونه په خپل اوله مرحله کې چې ویل یو لنډ مهال لپاره چې ویل ډیفرنشیټډ وي د تکثر سرعت د حجراتو کمتر دی نظر هغه مرحلې ته چې تومور فول ډیفرنشیټډ شي یا بالاخره اناپلازیا مرحلې ته ورسیږي. همدا ډول بلډ سپلای هم د تومور رشد متاثر کوي په خبیث تومورو کې. هر څومره چې د وینې سپلای خبیث تومور ته زیات شي په همغه اندازه د حجراتو تکثر سریع، که د وینې سپلای کم شي په همغه اندازه د حجراتو تکثر کمیږي. کله چې یو خبیث تومور غټیږي خپل مجاور انساج خواته تهاجم کوي، معمولا واضح ده چې د دې په مرکز کې نیکروز منځته راځي. کله چې تومور محیط خبیث تومور محیط خواته غټیږي نو د وینې زیات سپلای محیطي انساج لاسته راوړي. د تومور مرکز ته چې د وینې جریان کافي نه وي د تومور مرکز په خبیثه تومورو کې چې اندازه ډېره غټه شوي همیشه د دې په مرکز کې نیکروز پیدا کیږي، او دغه نیکروز د مرحلې د ساحې ته د وینې جریان د کمېدو له وجې نه وي. حتی په بعضې تومورو کې داسې کېږي چې اول تومور غټ شي خبیثه تومور، دا خبیثه تومور د وینې جریان د کموالي له وجې نه مکمل نیکروز وکړي. اولنی تومور د منځه لاړ شي، تنها د هغه میتاستاتیک محراقونه چې یا په جګر کې وي یا په کبد کې وي هغه پاتې شي. که درېیم مشخصه چې سلیم او خبیث تومورونه یو بل نه فرق کوي هغه لوکل انویژن یا په مجاورو انساجو باندې تهاجم دی. دغه هم تر یو حده پورې ولوستل چې سلیم تومورونه معمولا سلیم تومورونه لوکل انویژن نه کوي، لوکل انفلټریشن نه کوي، یعنی خپلو مجاورو انساجو ته خپلې حجرې نه لیږي، په هغې تهاجم نه کوي، هغه تنفذ نه کوي، په موضعي صورت سره غټیږي. که بیا دا را خلاصه کړو چې سلیم تومورونه نو لوکل infiltration no local invasion یعنی مجاور انساج تنفذ هم نه کوي، په مجاور انساج باندې تهاجم هم نه کوي. اکثرا خبیث تومورونه سلیم تومورونه د یو کپسول په واسطه احاطه شوي وي. نو سلیم تومورونه لوکل انفلټریشن او انویژن نه لري، اطراف کې د یو کپسول په واسطه احاطه شوي وي او د دې کپسول په داخل کې دا حجرات غټیږي. اما ځینې سلیم تومورونه شته دي چې د کپسول شتون د سلیم تومورو یوه مشخصه ده، اما ځینې سلیم تومورونه شته دي چې هغه کپسول نه لري، هغه استثناءات دي. دوه توموره دي چې کپسول نه لري، یو ته په رحم کې فایبرایټ چې دې ته لایو مایوما هم وایي، چې دا د رحم د ملسه عضلاتو یو سلیم
تومور دی. لایومایوما د رحم د ملسه عضلاتو یو سلیم تومور دی. دا تومور با وجود دی چې سلیم دی اما کپسول نه لري. همدارنګه د اوعیه د جدار سلیم تومورونه دا هم کپسول نه لري. نو سلیم تومورونه لوکلی غټیږي، ځای په ځای غټیږي، مجاور انساجو ته انفلټریشن او انویژن نه کوي. اکثرا کپسول لري، کپسول دی احاطه کوي، حجرات د کپسول په منځ کې نشونما کوي. کله چې تومور ډیر غټ شي کله شي کپسول ته فشار وارد کړي او د کپسول دا فشار کولی شي حتی سلیم تومور د اتروفي سبب شي. دوه سلیم تومور دي چې کپسول لري. د رحم سلیم د رحم د ملسه عضلاتو سلیم تومور چې هغه د فایبراید لایومایوم وي. همدارنګه د اوعیه او د جدار سلیم تومورونه چې دا کپسول نه لري. خبیث تومورونه په خبیثو تومورونو کې خبره لږ سرچپه ده. معمولا خبیث تومورونه لوکل انویژن لري. په دې معنی چې خبیث تومورونه خپلو مجاورو انساجو ته تهاجم کوي. لوکل انفلټریشن لري. خبیث تومورونه خپل مجاورو انساجو باندې حمله کوي، خپل خبیثه حجرې هلته لیږي او هغه باندې نفوذ کوي. او اکثرا خبیث تومورونه کپسول نه لري. ځکه سلیم تومورو کپسول لري او د کپسول په داخل کې دا حجرات غټل. کپسول د منظم نسج یو پوښ دی چې تومور پوښي، چې دا په خبیثه تومورو کې نشته اما په سلیم تومورو کې وجود لري. د دې ارزش په چې کې دی لوکل انویژن او لوکل انفلټریشن. دلته موږ تاسو یو فرض کو چې دغه د حجراتو یوه کتله دا خبیث تومور دی. دا خبیث تومور خپل مجاور انساجو ته خپل سرطاني حجرې لیږي، په هغې باندې انویژن او انفلټریشن کوي. نو کله چې یو انکولوجست یا جراح یو خبیث تومور عملیاتوي هغه خو په سترګو تنها دومره یو کتله ویني چې په دغه ساحه کې سرطان وجود لري. اما موږ تاسو د طب له نظره د ایډیا لرو چې همیشه خبیث تومورونه خپلو مجاورو انساجو باندې انویژن کوي. نو دومره ساحه خو ګراس اپیرنس د تومور دی. لا همیشه امکان لري چې په خبیث تومورو کې سرطاني حجرې د تومور د واقعي سرحد نه لرې تلي او یو وسیع ساحه نیولې وي. نو انکولوجستان یا سرجیکل انکولوجستان د تومورو په عملیات په وخت کې د تومور د واقعي سرحدات نه لرې دومره اندازه نسج قطع کوي. تومور دومره و کله چې جراح د تومور عملیاتوي دومره اندازه تومور قطع کوي. 100 سانتي د اصلي تومور د بارډر نه لرې نارمل نسج هم ورسره قطع کوي، ریزکشنوي یې. تر دې وروسته بیا دغه ساحو نه پارچې لیږي پاتولوژي ته تر څو معلومې کړي چې آیا په دغه نارمل نسج کې په مایکروسکوپیک صورت سره خبیثه حجرې وجود لري که وجود نه لري. که دلته خبیثه حجرې نه وي معنا دا ده چې تومور لوکل عملیات موفق شوی دی. اما که دلته خبیثه حجرې وجود لري معنا دا ده چې دلته لوکل انویژن وجود لري. وروسته بیا شیموتراپي کېږي، راډیوتراپي کېږي تر څو هغه خبیثه حجرې چې د اصلي محل نه لرې تللي دي هغه هم د منځه لاړ شي. او څلورم فرق هم ډسټال ډسټانس میټاستاسس. ښه د ډسټانس میټاستاسس باره کې جنرالي داسې ووایو، تاسو همیشه عام ژبه مو اورېدلي دي چې خلک وایي خبیثه تومورونه یا سرطانونه ریشه ځغلوي، د یو محل نه منشا اخلي اما یو عضو چې د ده نه ډېره لرې موقعیت لري هغه ساحې ته خپلې سرطاني یا خبیثه حجرې لیږي. دا په عامه ژبه ډېره ښه اصطلاح ده چې ورته ویل کېږي چې خبیثه تومورونه یا سرطانونه ریشه ځغلوي. اما که موږ تاسو دا په یو مثال کې واضح کړو، متاستاز معنا یې دا ده تاسو فرض کړئ چې یو شخص د کولون کانسر لري، په کولون کې یو کارسینوما لري، په کولون کې یو خبیثه تومور لري. اما د معاینات نه وروسته معلومیږي چې همدغه خبیثه حجرې د کولون نه راغلي لیور ته او یا هم لنګس ته، یعنې خبیثه حجرې د کولون نه راغلي په جګر کې موقعیت لري او په سږو کې موقعیت لري. دغه ډول حادثې ته متاستاسس وایي. نو متاستاز که په لنډه توګه تعریف کوو وایو چې متاستاز هغه حالت ته وایي چې یو خبیث تومور حجرات د اول تومور نه لرې په داسې یو عضوه کې ځای په ځای شوي دي چې هغه عضوه د
د اولیه ارګان سره چې هغه ته خبیثه تومور دی هیڅ کنیکشن یا اناتومیک ارتباط نه لري. دا چې متاستاز د څو طریقو نه کیږي، یعنی یو خبیثه حجرې د اولني محل نه یو لرې ارګان ته ځي، دا په څو ډوله کیږي. یا دا د وینې له طریقه کیږي، هیماټوجینس میټاستاسس، نو کله چې خبیثه حجرې د یو عضو نه بلې عضو ته د وینې د جریان له طریقه لاړې شي، دې ته هیماټوجینس میټاستاسس وایي. یا کیدای شي خبیثه حجرې د یو ارګان نه بل ارګان ته د لمفاټیک سیستم لاړ شي، دې ته لمفاټیک میټاستاسس وایي. او درېیمه طریقه د میټاستاز دا ده چې باډي کاویټانو ته کولی شي خبیثه حجرې انتقال وکړي. اوس د هر یو په لنډه توګه تشریح کوو چې څنګه کیدلی شي خبیثه حجرې د اول محل نه یو لرې ځای ته انتقال وکړي. یوه ساده لاره دا ده چې خبیثه حجرې د یوه ارګان نه راشي او د بدن یو کاویټي ته، د بدن یو جوف ته، هغلته ځای په ځای شي. کله چې سرطانونه په داسې ارګانونو کې وي چې هغه ارګانونه د بدن د اجوافو سره نږدې موقعیت لري، دلته مستقیما سرطاني حجرې د همغه ارګان نه راځي، د بدن یو جوف ته هلته ځای په ځای کېږي. مثلا هغه اشخاص چې کولون کانسر یا اوورین کانسر لري یا د معدې سرطان لري، د ټولو دې حالاتو کې سرطاني حجرې یا د کولون یا د تخمدان یا هم د معدې نه منشا اخلي، راځي پریتوان ته، د پریتوان په جوف کې ځای په ځای کېږي. یا کله چې یو شخص د سږو سرطان ولري، برانکوجینیک کارسینوما ولري، نو دلته سرطاني حجرې د سږو نه مستقیما انتشار کوي فلورا ته او د فلورا جوف مسابوي. همدارنګه اشخاص چې په برین کې یا په دماغ کې تومورونه ولري، سرطاني حجرې د دماغ د نس نه راځي د دماغ وینټریکلونو ته او وینټریکلونو طریقه ټول دماغ ته انتشار کوي. دا ډول میټاستاز د باډي کاویټي یا د بدن د اجوافو له طریقه کیږي. بل ډول میټاستاز هغه لیمفاټیک میټاستاسس دی. لیمفاټیک میټاستاز هغه وخت منځته راځي چې سرطاني حجرې د اولیه عضو نه ننوځي لمفاټیک سیستم ته، د لمفاټیک اویو په واسطه انتقال شي لمفاوي عقدو ته، په لمفاوي عقدو کې ځای په ځای شي او د لمفاوي عقدو د غټېدو باعث شي. بالاخره د لمفاټیک سیستم نه دا سرطاني حجرې د وینې جریان ته راننوځي او د وینې جریان له طریقه د بدن اکثره اعضاو ته توزیع شي. څنګه تاسو پوهیږئ چې د بدن هر عضو یو مشخص لمفاټیک دریناژ لري، نو کله چې په یو مشخص عضو کې یو کانسر هغه لمفاوي عقدې چې د دغه عضو د لمفاټیک دریناژ مسؤلیت لري، همغه لمفاوي عقدې په کانسر باندې مسابقي. مثلا یو مریض برست کانسر یا د سینې یا د سدیې سرطان لري، څرنګه چې د سدیې یا د برست یو مقدار لمفاټیک دریناژ ابتي ناحیې ته کیږي، نو هغه ښځې چې اکثر اوقاتو کې برست کانسر لري د اګزیلا یا د ابت لمفاوي عقدات غټیږي. یو شخص برانکوجینیک کارسینوما لري، څرنګه چې د سږو لمفاټیک دریناژ د سورې او میډیاستین لمفاوي عقدو ته کیږي، نو کیدای شي چې د سږو سرطان په نتیجه کې هغه لمفاوي عقدې چې په د سږو په سوره کې دي یا په میډیاستین کې دي حتی یا په غاړه کې دي هغه هم ورسره غټ شي. د یو کانسر په مسیر کې د لمفاټیک عقداتو لمفاوي عقداتو غټېدل کېدلی شي دوه دلیل ولري. یو دلیل همدا دی چې دلته سرطاني حجرې ورځي او د سرطاني حجرو د تراکم په نتیجه کې لمفاوي عقدې غټېږي. په بل احتمال دا دی چې د کانسر نه کانسري انټيجنونه منشا واخلي او دغه کانسري انټيجنونه لاړ شي لمفاوي عقدو ته او د لمفاوي عقدو د غټېدو باعث شي. او دریم ډول میټاستاز هیماټوجینس میټاستاسس دی. په هیماټوجینس میټاستاسس کې سرطاني حجرې مستقیما د وینې جریان ته ننوځي او د وینې جریان په واسطه د بدن اکثره اعضاو ته توزیع کیږي. معمولا هیماټوجینس میټاستاسس د وریدونو په واسطه صورت نیسي، یعنی سرطاني حجرې اول وینې ته ننوځي وریدو ته او د وریدو له طریقه د بدن اکثره اعضاو ته نفوذ کوي. په هیماټوجینس میټاستاسس کې دوه ډوله اعضا ډیر مساویږي، یو هم لیور او بل هم لنګ.
یعنی هغه متاسات چې د وینې له طریقه کیږي دوه اعضا پکې ډېر مصابېږي لنګ او لیور. دلیل دا دی چې ټول وریدي وینه بالاخره راځي سږو ته او د سږو نه راځي قلب ته. نو کله چې سرطاني حجرې د وینې جریان ته را داخله شوي وي وریدي وینې جریان ته ټولې د ځي لنګس ته، نو ځکه لنګس هغه محل دی چې د وینې له لارې نه د متاستاز کې معمولا مصابېږي. او بل دومره درجه لیور ډېر مصابېږي ځکه ټول هغه خبیثه تومورونه چې په بطن کې وي په احشاو کې د بطن وي او دا پورټل وین ته ور داخل شي تی ټول ځي کبد ته او په کبد کې متاستاز ورکوي. خو په ځینې حالاتو کې ځینې تومورونه کولی شي چې د وریدي جریان معکوس متاستاز ورکړي. مثلا هغه اشخاص چې د پروستات کانسر لري امکان لري چې دوی متاستاز ورکړي فقراتو یا هډوکو ته. یا اشخاص چې برانکوجینیک کارسینوما لري یا د سږو سرطان لري کیدای شي چې دوی متاستاز ورکړي ادرینل ګلانډز ته. ترې دلیل کاملا واضح نه دی، اما داسې ویل کېږي چې په دې ډول متاستازز کې په ارګانو کې چې هغه ته سرطاني حجرې ځي هلته د تومور په مقابل کې لیګانډونه تظاهر کوي او دا لیګانډونه دغه سرطاني حجرات ځان خواته راکش کاږي. ومن الله توفیق تر بل لیک سره پورې.